نو اوس دغه پټو کاپیانی او دغه فتنی په سوشل میډیا باندې راښکاره شوي دي او راښکاره کیږي به زما مسلمانانو اکثریت علما او تاسو ته دغه جړه فریاد کوي چې د هر چا بیانونه ما اورئ، د هر چا بیانونه ما اورئ. نو هغه څه خبره کوي، اعتراض څه کوي او د خلکو په ذهنونو کې شک شبهات څنګه پیدا کوي او زما محترمو د خلکو په ذهنونو کې غلط فهمین څنګه پیدا کوي. سوي په پوره دنیا کې به قرباني نه کیږي، په پوره دنیا کې دا خلک به دومره قرباني نه او دا دومره ګران ساروي به راولي او هغه به ذبح کوي او قرباني کوي به د دې په ځای دا پیسې راواخلي او غریبانو له ورکوي. واوره اورېدلې دي که نه دي دغه اعتراضات؟ و دغه پیسې راواخلئ، خوا کې ګاونډي به د لوږې نه مري او ته به قرباني کې، خوا کې ګاونډي به د لوږې نه مري او ته به حج له رواني. واوره نو ستاسو ذهنونو کې به هم دا راځي چې یار دا خبره خو ټیک ده، دا دومره پیسې په قربانیانو باندې چا به 2 لک روپو څاروی اخیستی، چا به د 3 لکو، چا د 15 لکه، چا د 10 لکه، چا د 1 کروڑ. نو دغه پیسې که غریبانانو له یتیمانانو له کونډو رونډو له ورکړلی شوي او سوی دې نفلو له زور ورکړی دی. وی مولانا وی عالمان او مولیان وی خلکو ته چې کم دی نفلونه بیانوي او فرض ورته نه بیانوي. نو دی بې وقوف او احمقو ته زه دا خبره کوم چې اوس موږ او تاسو د فرض مانځه دپاره راځو جومات ته او فرض مونځ د غرمې مونځ دی او په هغې باندې 15 منټه لګي او دا سوی چې یاره دا 15 منټه په دې مونځ باندې تېروم خو راشه د یو بیمار پړسي به وکم که نه. په دې خبره پوه شئ؟ نو دا اوس هوښیار دی که قمقل دی؟ دغه 15 منټه زه په جومات کې تېروم خو راشه د یو غریب بیمار پړسي، د یو غریب پوښتنه به وکم، د یو بیمار پړسي به وکم. زما محترمو دا هرې خبرې بیل حکم الله پاک کړی دی. حاجي صاحب ته چې د خلکو په ذهنونو کې دا کم اشکالات او دا کم شک و شبهات پیدا کې، نو الله رب العزت خو د زکات حکم کړی دی چې زکات وباسه کن که نه دی کړی؟ زکات به وباسي. زکات د دې امت په مالدارو باندې الله فرض کړی دی. الله د غریبانانو بیل بیان کړی دی، د یتیمانانو د کونډو رنډو. اوس چې امت بعضې بدبخته هغه زکات نه وباسي د خپل مال نه، د هغې خو موږ ذموار نه یي. ځای شته که نه د تپوس وربشي. نو زما محترمو د حج ځان له حکم الله پاک کړی دی، د قربانۍ ځان له حکم الله پاک کړی دی، زکات ځان له حکم الله پاک کړی. نو دا د خلکو په ذهنونو کې دغه چیرې یو را پاسېده چیرې ما خو دومره پیسو قرباني یعنی څاروی اخیسته، هغه پیسو باندې ما یو کولر واخیسته او هغه مې په پلانکي چوک کې کېښوسته چې د هغې نه خلک اوبس کړي، ماله به الله پاک اجر راکړي. هوره څومره غټ ثواب دی. نو دا اوس لیونی نه دی، دا اوس احمق او بې وقوفه نه دی. قرباني پرېښوسته او د قربانۍ په پیسو باندې کولر ځوان اخیستی دی چې یاره خلک به ترې اوبس کړي او ماله به الله پاک. نو زما محترمو دومره په اوتو بوتو باندې دا خلک سر، دومره په ګډو وډو باندې دا خلک سر. نو الله دې د دې فتنو نه زمونږ او ستاسو حفاظت وکړي. درخواست کوم د خپلو نوجوانانو ته چې زما محترمو د خپل مسجد امام او د علماء دیوبند د صحیح عقیدې والا علماء نمبر ځان سره کوي او د هرې مسلې د هغې نه تپوس کوي. الحمدلله اوس وخت کې 80 کروڑ عوام د امام ابو حنیفه و نام ہی کافی ہے د هغې په مذهب پسې روان دي. الحمدلله دا نور ټول چې راجمع کي که نه دا نور مذهبونو والا د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب هغې ته نه رسي او دا نور ټول امامان الحمدلله زمونږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شاګردان دي. مونږ یې استاذ پسې روان دي او دې شاګردانو پسې روان دي. نو شاګرد که هر څومره تکړه شي استاذ ته رسېدی شي. ها اکثریت مونږ وایو
नाम ही काफ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। मंग इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह मजहब पस रवानी कतदा अवाम खबर के कतदा तादाद खबर के नु पर हर एतबार सर अल्हम्दुलिल्लाह इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह स्तासु इमाम दे स्तासु उस्ताद दे स्तासु द टूल नमख के दे अल्हम्दुलिल्लाह। नु जमा मोहतरमो दरखास्त को चिददी शक शुबहात न रउज़ई और द अर्चा बयानुना माउरी दरखास्त द तकुम वरना खपल बम फितना के मुब्तला शी पर शक शुबहातों की और टोल ज़िंदगी और बची बदिम पद शक शुबहातों की ना आगा खबरा वही न इधर के रहे न उधर के रहे न खुदा ही मिला न वैसा ले सनम उस ढेर खलक दी चिकला द तलाक यो मसला की वाक़ेशी बल मजहब तो